السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو، شاه حسین یم یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ملګرو، نن زما ټاپک دی احمدشاه ابدالي څوک. دا قصه د 13مې صدۍ د اولنو کلونو ده، کله چې په هندوستان کې مغل سلطنت کمزوری شو. نو په هغه ورځو کې په ایران کې یو بادشاه راغی چې نوم یې و نادرشاه. نادرشاه په افغانستان حمله وکړه او د ملک امترین ښار قندهار یې قبضه کړ. ملګرو، دلته د نادرشاه مخامختیا د یو 14 کلن ماشوم سره وشوه چې نوم یې احمد خان. احمد خان د افغانستان د ابدالي قبیلې سره تعلق لري. ملګرو، د بدقسمتۍ نه د قندهار گورنر احمد خان او د هغه ورور ذوالفقار خان په جیل کې قید کړي. خو نادرشاه دغه دوه وروڼه د جیل نه وویستل. نادرشاه احمد خان د شخصیت نه بې حده متاثره شو او احمد خان یې د خپل ذاتي ملازمانو مشر جوړ کړ. ملګرو، دغه احمد خان په مخ کې لاړو او د احمد شاه ابدالي نوم یې وموندو. ملګرو، نادرشاه چې کله احمد خان د خپل ذاتي ملازمانو مشر جوړ کو، په کال 1941 کې نادرشاه په هندوستان حمله وکړه او د ډیلی ښار یې فتح کړ. کله چې په هندوستان حکومت جوړ شو، نو احمد خان یې خپل نائب گورنر جوړ کو او جنوبي هندوستان کې دکن یو ځای دی چې هلته یې ولېږلو. ملګرو، په دې دوران کې یو عجیبه واقعه وشوه چې د مغلیه سلطنت تیر شوي وزیر اعظم چې نوم یې نظام الملک ډېر هوښیار او عقلمند انسان. ملګرو، نظام الملک یو ورځ احمد خان ولیدو او ویل چې دا ځوان به یو ورځ خامخا بادشاه جوړیږي. دغه خبره د نادرشاه جاسوسانو واورېده او خپل مشر ته یې ورسوله. ملګرو، نادرشاه احمد خان فوراً ډیلي ته وغوښتلو. کله چې احمد خان د نادرشاه مخې ته پیش شو، نو نادرشاه خپل خنجر راویستلو او د احمد شاه په غوږ یې د زخم نشان جوړ کړ.